د عمران خان د سیاست په باره کې خبر راغلی ده. عمران خان چې کومه سترګه خراب وه نو د هغې د وجې نه بېګا بیا هسپتال ته چې دی دا وړی دی. پی ټي آی والا ډېر زیات کوشش وکړو چې دی هسپتال ته چې دی هلته منتقل شي. په عدالت کې چې دی هم دغه شی اپیل شوی د دې لپاره، خو عدالت چې دی هغه په اکشن وانغستلو او د هغه علاج چې دی هغه په جیل کې کېدو. لکه علاج چې دی د هغه په جیل کې کېدو، ډاکټران چې دي هغه ورپسې جیل ته تلل او د ده د سترګې علاج چې دی هغه په جیل کې کېدو. خو په اولنۍ پیره چې دی د هسپتال ته وړی شو، د هغې د وجې نه چې دی بیا خلک خبر شو د ده په سترګه کې مسله راغلې ده. اوس یو پیره چې دی بیا دوباره د جیل نه چې دی د هسپتال ته وړی شوی دی او هم چې دی هغه پټ په پټه وړی شوی دی او د شپې په تور تیاره کې وړی دی. هغه وایي چې عوام ته خبر نشي، ځکه که عوام خبر شو نو ټول چې دی هغه به هسپتال ته تلي. نو بېګۍ د جیل نه راغستی دی پیمز هسپتال ته چې دی هلته کې وړی دی. هلته یې وړی دی نو هلته کې چې دی درېیم ډوز چې دی هغه یې دله کړی دی. لکه د ده چې کوم انجکشن و نو هغه یې ورته لګولی دی او انجکشن چې دی د هغو له طرفه چې کوم وینا راغلی، ځکه دا خبره خو ټولو د هغو له طرفه راځي. د عمران خان له طرفه چې دی څه بیان نه دی راغلی، نه د هغه سره څوک میلاو شوي دي، خو د عمران خان په رضا باندې چې دی دغه ستنه لګېدلې ده او د شپې په 2 بجې چې دی د هسپتال ته وړی شوی دی او په 3 بجې واپسي چې دی د جیل ته وړی شوی دی. نو بېګا چې د هغه ستنه ته هغه ته لګېدلې ده، خو ډاکټران وایي چې سترګه چې ده د هغه ښه پوره ګزاره کړې ده. د هغو له طرفه دغه خبره چې ده دا راغلې ده. تاسو راسره هم خپل رایه چې دی را لازم شریک کړئ او عمران خان ته چې دی خصوصي دوا چې ده هغه لازم کوئ.